زمنګ مینا محبت امشتا د مجنون مثالونه خلق بیانای. رحمان بابا په سلام ویلې دی وی د مجنون غوندې چې مینا کې صادق وي رحمان وای په اغي باندې سلام. خو هغه مجنون نه یادای، هغه موږ ته یو عکس یو تصویر خي چې ګوره یو مجنون دی یو مخلوق سره دومره مینه وکړه چې د هر څه نه چې هر څه ایر کړه هر څه قربان کړه، نو د مجنون په شان ګوره مینه کې صادق شه. دسې خو ته هر یو سړی وایي زه الله سره مینه کوم، تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. عربي شاعر وی تعصي الاله وانت تظهر حبه، دا الله نافرمانی کې دا الله یو خبر هم نه مني، وی الله سره می مینه ده، وی ستا په ځوانۍ مې د قسم وي دا ته دروغ وی، ستا په دې عمر او په ځوانۍ مې د قسم وي. ځکه چې کم انسان چا سره مینه کوي ان المحب لمن يحب مطيع، څوک چې چا سره محبت کوي نو د هغه اطاعت هم کوي. یو سړی بل ته وایي تا سره مې ډېره مینه ده او د اسمان نه د ستوري راکوزوم، هغه وایي دا د اسمان ستوري پرېږده چېرته قیامت را نه شي د دې جب نه د 1,00,000 روپۍ راوباسه، بس بیا خوله چینګه نیولي. نو دا خو نشته چې اطاعت نشي کولی، منل در کې نه، زکات نه ورکې، حج نه کې، رشوت خوري، دکانداری کې سود کې او دا ټول کارونه کې، بد اخلاقی کې، کنزل کې، مونځ په ټایم باندې نه کې او الله سره مې مینه ده. هذا لعمرك في الفعال بديع، وایي زما دې قسم وي وایي دا خو په کارونو کې ډېر عجیبه کار دی، دروغ مه وایه. نو مجنون عزتمندو دومره دغه چې مجنون به هر څه سره مینه کوه. یو ځل داسې روانو په لاره باندې دیوالونه چپ کول، ولقد امر على دیار لیلا، و یو ځل د لیلا په کوڅه باندې تېرېدم، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، ولقد امر دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وی کله دا دیوال کله دال دیوال چوم، چا راته ویل چې دا څه کې لکه دا خو لوټي دي خلک به او دسمات یې وچې یوتې چپې. ما ورته ویلې چې په آرام کښېنه ته به دې څه پوهېږې، زه دا دیوالونه د دیوالونو د وجې نه ښکلومه بلکې د دیوالونو نه اخوا چې څوک ناسته ده د هغې د وجې نه دا دیوالونه ښکلومه، یعنې دې سره د هغې نسبت دی دا د هغې کور دی. نو عزتمندو موږ چېرته قرآن راواغسته، دا د الله رب العزت کتاب دی، الله په خپله اعلی کتاب بیا اعلی. هلته خلک خاورې چپوي، دلته څوک د الله کتاب نه چپوي. او الله وایي په دې کتاب باندې قومونه اوچتوم او په دې کتاب باندې قومونه ذلیله کومه، په دې باندې قومونه اوچتېږي. یو ځل مجنون یو سپی روانو د هغې خپې چپولې، نو چاہتے تپوسو کو چیدہ پائے سگ بوسید مجنو خلق پرسد ایچ سود، پائے سگ بوسید مجنو خلق پرسد ایچ سود، ای سگے درکو ہے لیلا گاہے گاہے رفت بود. فارسی کی شعر ویلے وی دا سپیخ پیچا پہ سپیخو بعض عالمانو پر نجس العین دے، دا امام شافی رحمت اللہ علیہ پنیز باندے سپی دا خنزیر نمزیات نجس دے، زمنګ په نسبت خنزیر ډیر نجس دی، هغه سپی ډیر نجس دی، ځکه حدیث کې راغلی دی چې وپیری به هغه لوښې انځي چې کوم کې سپي خوله وواله، وثامنها بالتراب، او اتمه پیری په خاوره باندې وینځه، ځکه د دې جراثیم ډیر خطرناک دي. او تاسو د انګریزانو ګورئ د سپو نه چپې علي او سپي ځان سره سملی چې هر څومره هوښیار سپی شي، سپی دی. وی د سپو نه چپې اغستې، وی موږ ورته ویل چې دا څه کې، وی تا ته څه پته ده دا سپی کله ناکله زموږ د لیلا په کوڅه کې تېرېږي. نو عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. د مجنون واقعه د دې دپاره نه بیانېږي چې تاسو مجنونان چې چېرته پردو جنکو ته هلته سکولونو کې ولاړې، دا تاسو ته د الله دپاره بیانېږي. او مجنون هم خپل محبت غلط کړی و، بې ځایه کړی و، ظلمن کړو. محبت د سړي راتلی شي بې اختیاره ده، خو دې لپاره غلط قدم اوچتول دا خو ستا اختیار کې دي که نه. یو انسان سره دې مینه پیدا شوه، ټیک ده رشته ورولېږه، چې اوشو ډېره ښه ده، چې نه شو نو ځان نه څه نه لیونی جوړی. نو دې وجې نه مجنون
د مجنون په نوم یاد شو. د مجنون معنا څه ده؟ مینټل. څه معنا ده؟ خلک راځي غیر د مجنون معنا د مینټل، لیونه. نو دا یاد لري د دنیا محبت انسان لیونه کوي، د الله مینه د انسان بزرگی زیاتی، د الله مینه د انسان دماغ تیزی، د الله مینه د انسان علم زیاتی، د الله مینه د کائنات سره او ټول سيزونو سره د انسان مینه پیدا کوي او تعالی صحیح عقل درکوي. یو ځل مجنون خپل پلار بیت الله شریف ته عمره لبوتلو، چا ورته ویل چې الته بوزه او الله ته دعا وکړه، نو کیدای شي دا سړی سم شي. خو کوم سړی چې د سمیدلو فکر نه کوي هغه خدای نه سموي. الله اصول جوړ کړي، ويهدي الیه من ينيب. الله وی زه هدایت هغه چاته کوم چې یو قدم غراوالي کنه، چې یو انسان وای چې زه نه د سره دین طرف ته ځم نه، نو دې خلکو ته هدایت نه کومه، ځکه هدایت د الله رب العزت یو انعام دی، او انعام الله پارچا باندې ارچا باندې نه کوي. انعام هغه چاله ورکول کیږي چې په سکول کې خو پاس شي کنه. انعام هغه چاله ورکول کیږي چې پاس شوي او د پاس سره سره د اعلی نمبر یې واغستی. نو دی وجې نه عزتمندو بیت الله شریف ته بوتلو. بیت الله شریف ته مقام ابراهیم سره کینو، مخامخ د الله در دی، د الله کوټه ده، د الله عزتمندو انوارات او برکات دي. ورته بچیا خدای رسول ته وګوره او دلته توبه وباسه، او دا د رسول کلی دی او دا د الله رب العزت بیت دی، دلته توبه وباسه. دلته چې څوک راشي حجر اسود خول کی الله ټول ګناهونه معاف کوي. دلته چې پیغمبر وایي چې څوک راشي او صحیح طریقې سره عبادت وکي دا داسې پاک شي لکه د مور نه چې څنګه پیدا شي او ماشوم پاکي. دعا وکړه بچیا. خو کله چې انسان باندې خباثت زیات شي او د زړه توک تور شي او دور شي، بیا عزتمندو دا هر ځای کې ګډې وډې وایي. نو الته لاس اوچت کړه بیت الله کې دعاګانې کوي، الهی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب، اللهم لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمینا. ویا الله د ټولو ګناهونو نه مې توبه، خو د لیلا د مینې نه توبه نشم کولی. نو چې الله مخامخ ته داسې خبرې کوي. نبی علیہ السلام وی کل امتی معاف الا المجاهرون، زما ټول امتیان به الله وبخي چې کوم په جهر باندې کوي، غلط کارم کوي او بے غلط کار د الله نه غواړي. دا ډېر ټک ټکې نه لکان ته وګورئ لاس ته دغه چولي، دا د دې لپاره نه چولي چې ذکر کوي، دا چېرته عزتمندو یو جنۍ خوښوي هغې دپاره کوي. نو هغه یا الله ټول ګناهونو نه مې توبه، خو د لیلا د مینې نه محبت نشم کولی. بیا یې دعا کړې ده، وی یا الله دا مانا ماخلا او دا مال راکا او دا مال راکی، او یا اللہ زما پا دعا چی سوک امین وی خدای پاک آغا سرم خو کی. ویرحم اللہ عبدا قال آمینا، چاچی امین وی خدای پاک وی دا غویم دزل مرادون پورا کی. نو زمون خوش اٹارو با ټولو امین وی جا امین، خدای پاک دا داو کی زمون کارو شي. بہرحال عزتمندو غلط ځای کې به خپل زړه نه لګي. د ښځې محبت دپاره خپله یو درجه، د مور د محبت دپاره خپله درجه، د دکان دپاره خپله یو درجه، او د الله دپاره خپله درجه. النبی اولا بالمؤمنین، اے زما بندگانو د حیات لري ګوره زما پیغمبر به د خپل مور او پلار پسې او د عامو کسانو د لیلا مجنون په شان باندې نه ګړي. النبی اولا بالمؤمنین، زما نبی ګوره ډیر اعلی دی، ډیر اولاد دی، ډیر زیاته مینه به کوي، مؤمنان به د سره ډیره زیاته مینه کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام هم وی زما د قسم وي که چې کم انسان ما د مور او پلار نه او د خپل اولاد نه والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وی تاسو کې هغه پورې کامل مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې ما سره د خپل پلار نه، د خپل بچو نه او د کائنات د ټولو څیزونو نه زیاته مینه ونه کړي. ان شاء الله نبی علیہ السلام سره به مینه کوو کنه ان شاء الله. د مینې طریقه څه ده؟ د مینې طریقه اعمال ده. مینه څه دغه مینه څه ته وایي؟ مینه همدغه دی چې مونځ په ټایم کوه او علماو سره تعلق ساته، قرآن سره تعلق ساته، تبلیغ والا سره تعلق ساته، نیکانو صوفیای کرامو اولیاو سره تعلق ساته. چې کم عالم دی، د کم مذهب دی، زمونږ د سر تاج دی، به حیثیت عالم د هغه قدر کوه، د اسلام قدر کوه.
چې کله بالفرض کمې کوتاهي د ناراضي پاغي باندې استغفار کوه. ان الله يحب المتطهرين ان الله يحب التوابين. الله رب العزت وی ټیک ده زه خو درته یم چې اعلی شي خو دې دوران کې به تاسو نه ګناهونه کیږي. دا درته نه وایم چې تاسو به هر ټایم نیکان یې، تاسو نه به ګناه کیږي. د هغې دپاره ما اصول را لیږلي دي. داسې نه چې ته ګناهګار شوې او زما د در نه ناامیده شي. زما یو خبره یاد لره، که ته ګناهګار هم شي خو زما در نه پرېږدې نو ان الله يحب التوابین. وایي داسې توبهګارو سره هم زه مینه کومه، داسې ګناهګارانو سره هم زه مینه کومه. دشمن سره څوک مینه کوي؟ نه، چې څوک ګناه کوي دا د الله دشمن دی. خو چې صرف وایي یا الله توبه، الله وایي بس دا دشمن نه، ته زما ملګری شوې. الله ولی المؤمنین، الله د مؤمنانو کارساز دی، الله د مؤمنانو ملګری دی، الله د مؤمنانو دوست دی. زما د در نه مزه. یو ځل صحابه کرامو نبی علیه السلام ته وویل یا رسول الله که موږ ټول نیک عمله شو نو بیا به څه چل کېږي؟ وایي الله به تاسو غرق کي. ویل یا الله یا رسول الله دا ولې؟ وایي ځکه الله توبهګار مؤمنانو سره مینه کوي. چې انسان نه ګناه وشي او هغه الله ته توبه وباسي. لانین المذنبین احب الیه من سجل المسبحین. یو حدیث قدسی کی راځي قسم دی وی الله رب العزت فرمای چې یو ګناهګار سړی کله په سلګو سلګو ما ته جاړي او دا ګیلې کوي او دا جاړي چې خدای زه ګناهګار یم او د باندې رپرپې راشي او دا ما ته جاړي. وی قسم دی د دې ګناهګار دا سلګۍ ما باندې د تسبیحات کوونکو د سبحان الله نم ښایسته لګي. ان شاء الله د الله در نه به چېرته نوځو که نه ان شاء الله.